ایاکم والدخول علی النساء، خزو سره ځان دا اختلاط نه اوساته، خزو سره ناستا پاستا، یو خپل خزه دا خو جدا خبره ده، خپل مور د جدا خبره ده، محرمات نه، غیر محرم زنانو سره ځان د ناست پاست نه اوساته. نو یو صحابي تاسو کړو، انصاری صحابي، افرایت الحموا، د الله رسوله د لیور باره کې څه حکم دی؟ لیور خو بکور کی وی اوزی روزی ضرورت د پاره. نبی علیہ السلام او فرمایل الحمو الموت، لیور خو مرگ دی، لیور خو د اورندار د پاره مرگ دی، مرگ پرده به کوي اورندار د لیور نه. زمونږ په معاشره کې وګوره، اورندار اور لیور خو کلو گپ شپ، کلو لاس ملاول، ناستا پاستا، خندا خوندی دا عامه ده. ولی زمونږ د بچو د سترګو نه حیا ولی لاړه ختمه شوه؟ مونږ په کور کې د شری پردې انتظام نه دی کړی. په ودونو کې زمونږ زنانا زمونږ سړي په یو مجلس کې ناس وي، خندا خوندی، کانا پینا، او دالا سکے ډول سورنا لګېدلی، الک او جنې یو ځای میدان ته روز یو غړېږي. مشران هم ناستی، کشران هم ناستی، ماشومان هم وي، او دا غون پس منظر د دې مخې دی، د دې پسترو کې بس حیا پاتې شي. دا چا وي؟ دا ما پخپله دا مجلس او دا ماحول وته مونږ جوړ کړی دی. همدک جنې را پاسې ځان له میړه پخپله ګوري، همدک جنې را پاسې په سوشل میډیا باندې خپله ویډیو ورکی. ولې د دې ورونه نشته، د مور او پلار نشته چې منې کی د هغې سترګې او د الګ سترګې دومره حده پورې بې حیا شي، بې حیا شي چې نه د مور نه حیا، نه د پلار نه حیا، نه د رور نه حیا. کو په وخت د سره ماشوم باندې پابندیونه کې د تربیت په وخت کې بس دا د لاس نه وځي. کو استاجي ورته د تربیت په بنیاد باندې ډان ډپټو کی، نو بیا مور او پلار را رواني استاجي پسې، تا زما زوی والے دی، ولی والے د دې معلوماتو کا شکریہ ادا کا. اثر په اداره کې دی، پس وجه به وهلی او وجه د ختمه کی، خبره ختم. د استاجي د شاګرد سره هیڅ قسم دشمنی نشته، داغه د خیریت په بنیاد به د غزار ورکړي، د لبه ډان ډپټ کړي، بي عزت کړي به وي. ورنه کو دغه ادارې نه دا ماشوم اوته، بیا ته وګوره چې استاد د شاګرد باندې سلام اچي کو نه اچي، یا وته وی چې تا دا سبق یاد کړی دی کو نه دی یاد کړی، خپل ذمہواری غني ځکه په ماشوم باندې پابندي کوي. نبی علیہ الصلوۃ والسلام او فرمایل لا یخلون رجل بامرأة الا كان ثالثهما الشیطان. کله چې یو سړی یو ښځه یو ځای شي نو